अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ै मासमा और तासु गुरे प्रोग्राम रोग सेहत और यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक वही तासु बखैर खैरियत से रही द ژوند ښکلا چې کومه ده هغه په سکون کې ده او سکون چې کوم دی هغه زمونږ په خپل لاس کې دی. نو هغه دپاره مونږ ته څه کول پکار دي چې چېرته انسان خواله کوي که نه هغه دې بالکل خپل ذهن نه وباسي. په دې چې ورځې کې داسې انسان چې کله پاتې نو ډېرې داسې خبرې کېږي چې چېرته تاسو ښه کړي وي کیدای شي تاسو چېرته بد هم کړي وي، خو چې چېرته تاسو ښه کړي دي هغه تاسو بالکل هیر کوي، او چې چېرته تاسو سره که چا بد کړي دي هغه هم تاسو هیر کوي. په دې چې انسان چې په دې سیده لارې باندې ځي که نه او هغه ته پته ده چې دلته ما نه ښه هم شوي دي هغه بالکل ذهن نه وتی دي، او که چا بد هم کړي دي هغه هم تیر شوي دي. په دې چې د هر شي حساب بالکل برابر ساتئ او دې کې خپل ذهن سکون دپاره ډېر زیات ضروری دي چې خپل د صحت خیال ساتئ، او د صحت خیال په اندې شیونو کې دی، په سوچونو کې دی چې کله انسان خپل سوچونه چې کم دي هغه بالکل پازیټیو لري، خپل ذهن بالکل پرسکونه ساتي، څومره ټینشن دي هغه نه خپل ځان بهر ساتي. او ټولو نه بهترین طریقه دې لپاره دا ده چې تاسو سحر چې پاسیږئ نو چې کله تاسو مونځ وکئ او فارغ شئ نو هغه ټایم هغه نه پس بهترین ټایم وي چې بالکل خاموشي سره تاسو چېرته بهر یو څو چکر ولګوئ، لږونې واک وکئ، هلکه پھلکه ایکسرسایز وکئ، نو هغه سره به څه کېږي ستاسو ذهن چې څومره پریشانه وي که نه هغه به بالکل سموت شي، هغه نه به ډېر سره هغه ټینشنې چې کمې دي هغه به لرې شي. ستاسو وایي چې 15 منټس واک چې کم دی که نه 50% ستاسو ډپریشن بالکل ختم کی. نو دا ډیره ښه موقع وي، او نن سبا موسم هم ښه دی، نه ډیر زیات یخ دی او نه ډیره زیاته ګرمي ده، نو سهار مونځ نه پس بهترین ټایم وي یا مازدیګر ټایم کې انسان وځي. دا دواړه ټایمینګ چې کم وي ستاسو صحت دپاره واک دپاره ډیر ښه ټایمینګ دي چې تاسو بهر وځئ. او دې نه دام زه تاسو ته ووایم چې کله انسان د کور نه بهر وځي که نه نو اټومیټیکلی ستاسو ذهن چېرته په ډېرو پریشانیو کې وي، که چېرته ډېر زیات تاسو بیماره وئ نو هغه لږ ساعت دپاره به تاسو بالکل هغه شیونه هیر کوي، ستاسو ذهن به بالکل صفا د آینې په شانتې شي او تاسو ته به لګي نه تاسو چېرته بیماره یې یا تاسو ته څه تکلیف دی. په دې چې هلته به تاسو ته د خدای پاک دا ښکلا چې کومه ده هغه به لیدی شي، چېرته به ګرینري وي، چېرته به ګلونه وي، چېرته به خلک ځي راځي، نو اټومیټیکلی ستاسو ذهن چې کم دی هغه به بالکل اخ طرف ته ځي، نو ستاسو خپل چې کم دنه ستاسو سره مسلې مسایل دي یا بیماریانې دي هغه نه به تاسو بالکل لرې شئ جي. نو دا د ښکلي ژوند تېرونې دپاره یو ښه خبره وه چې ما تاسو سره شیر کړله. نو دا طریقې سره خپل ژوند تېرون شروع کوئ نو انشاءالله تاسو به بهتري طرف ته راځئ جي. مونږ سره ډاکټر حسن شهریار موجود دی، د هومیوپیتھک ډاکټر دی جي، او مونږه الحاج هم چې کوم دی هغه هومیوپیتھک طریقې باندې کوو او یو ښه علاج دی، بهترین علاج دی. ډاکټر صاحب ته به سلام دعا کوو او هغوی سره به مخکې خبره بیا بوځو جي. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام جی. څنګه یې جي تاسو؟ خیر دی شکر الحمدلله، تاسو څنګه یې؟ الحمدلله بالکل فرش ٹھیک ټاک. شکر تاسو په خپله ښه یې ډاکټر صاحب؟ الحمدلله جی بالکل صحیح ده. او صحت په حوالې سره که تاسو هم یو څو خبرې وکړئ دا چې ما وویلو دا مې صحیح وویل که بس او جی بالکل تاسو ډېرې ښکلې مزیدارې خبرې وکړې، لکه مطلب سهار بنده راپاڅي لمونځ وکړي خپل، او دې نه علاوه واک وکړي، نه هغه ټایم کې چې کوم دی نو هوا هم تازه هوا وي، نو هغه چې کوم دی نو د انسان د پیپړو دپاره د انسان صحت دپاره اوورال صحت چې کوم دی د هغې دپاره ډېر زیات بهتره وي. انسان چې کوم دماغ وي چې کوم برین وي هغه فرش وي، نو چې انسان کله بار د واک دپاره وځي او فرش ایر هغه انهیل کړي نو هغه د لنګز دپاره د پیپړو دپاره او د ټول صحت دپاره یو ډېره بهترینه مطلب هغه ټایم چې کوم دی صبح ساده چې کله نور نه راختلی هغه یو بهترین ټایم دی واک دپاره، بنده اګزرشن وکړي، ځان ستړي کړي او زر زر چې کوم دی نو اکسیجن انهیل کړي، نو هغه ډېر زیات ضروري وي جي. بالکل جي. نو هغه لکه ډاکټر صاحب هم په دې باندې اتفاق کوي چې تاسو خپل سهار واک چې کم دی هغه د خپل ژوند یو حصه جوړه کړئ چې تاسو بهر وځئ. په دې چې سهار ټایم هغه وي که نه مونځ نه پس تاسو سره ډېر ټایم وي، که تاسو لږ ساعت تلاوت وکړلو خپله تصویر واخلئ تاسو بهر وځئ، که ستاسو کور کې ایون ګارډن هم دی هلته هم یو څو چکرې ولګوئ تاسو به اټومیټیکلی ګورئ چې تاسو به فرش محسوس کوئ، تاسو به بالکل فرش شئ. نو ډاکټر صاحب دا خو دې طریقې سره خبره شله چې ژوند دپاره دا خبرې ضروري دي او هر چاته پکار دی چې دې طریقې سره د خپل صحت خیال ساتي. او ډاکټر صاحب نمبر دی جي که تاسو سره ستاسو څه رپورټس وي چېرته لرې نه کال کوئ راتلی نه شي ډاکټر صاحب نه څه تپوس کول غواړئ نو ډاکټر صاحب دا نمبر نارمل نمبر هم دی، موبایل نمبر او واتس اپ نمبر هم دی ستاسو،
دا تاسو ځان سره نوٹ کړئ. زه تاسو ته وایم هسې مسلسل زمونږ په سکرین باندې هم دا نمبر چلیږي 0311961147 0311961147 دا د ډاکټر صاحب نمبر دی، ډاکټر حسن شهریار. نو دا تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ. دې سره به فایده تاسو ته دا رسي که تاسو چېرته بهر اوسیږئ، چېرته لرې اوسیږئ او ډاکټر صاحب ته تشریف نشي راوړلی او څه داسې بیماري کې تاسو مبتلا یئ، نو خپل رپورټس چې کوم دي هغه په دې نمبر باندې واټساپ کوئ، یو وایس میسج پرېږدوئ، ډاکټر صاحب چې کله فارغ شي هغه به تاسو ته ریپلای کوي. صحیح ده که نه ډاکټر صاحب؟ بالکل همدغه شان جی. بالکل جی. نو ډاکټر صاحب مونږ به خبره کوو لکه معدې بیماریانو باندې او معدې السر چې کوم دی هغه هر چا دپاره ډېر تکلیف دی مرض وي چې په دې چې یو معده چې انسان که یو ارګن هم چېرته څه مسله جوړه شي که نه هغه کې، نو هر یو خپل ځای کې تاسو وګورئ تکلیف چې کم دی هغه ډېر زیات ورکوي. او معده چې کومه ده هغه سره انسان موډ هم ډېر ډیپینډ کوي چې کله د انسان معده ډسټرب وي یا په سر کې درد وي، تاسو به ګورئ د هغه کس موډ او بالکل هغه ایکسپریشن چې کوم دی هغه به بدل شي. په دې چې هغه نه به طریقې باندې هغه خبره نه کېږي، هغه به څه کولی نه شي، هغه به څه خوړلی نه شي، نو هغه اټومیټیکلی تاسو به ګورئ چې هغه به ټینشن کې وي. نو ډاکټر صاحب نه به د دې ډیټیل تپوس کوو چې اصل کې د معدې السر دی څه؟ او جی بالکل جی د معدې السر پیپټیک السر هم ورته ویلی شي. بالکل جی. اصل کې زموږ چې کومه معده را د هغې کوم انر لایننګ دی هغې ته میوکس ممبرین ویلی شي یا میوکوزل لایننګ. نو اصل کې په هغې کې السر وشي، هغې کې د بیکټیریا په وجه باندې یا د انټي بایوټکس یا د نور داسې قسم پین کیلر د یوز په وجه باندې هغې کې السرز وشي او هغه ډیمیج شي. زموږ کوم لایننګ دی میوکوزل لایننګ دی چې کوم زموږ معده د بهر د جراثیمونه زموږ معده محفوظ ساتي، زموږ معده پریونټ کي د داسې کوم جراثیمونه په هغې کې څه وشي السرز پکې وشي. صحیح. یعنی هغه ایرور شي، هغه ډیمیج شي، نو دې ته ویلی شي پیپټیک السر. پیپټیک السر اوس په دوه قسمه دی، یو ګیسټریک السرز دی، یو لکه چې زموږ چې مین کومه معده را دې نه علاوه ډیوډینل چې کوم السرز دی، دې کې چې کوم کامن دی هغه ډیوډینل السر دی چې کوم زموږ نو دې دواړو کې فرق دی؟ او جی بالکل معمولی فرق دی چې کوم دی نو ډیوډینل السر چې کوم دی هغه زموږ د سمال انټسټین چې کوم دی انټسټاین هغې د هغې چې کوم انټرنس دی او د هغې کوم فرسټ پارت دی زموږ د وړو کولمو چې کوم لومبنۍ حصه را په هغې کې چې کله السر وشي د هغې کوم میوکوزل لایننګ دی هغه ډیمیج شي، نو هغه ډیوډینل السر دی. صحیح ده. نو دا کامن دی جی. صحیح. نو بالکل دا یو کامن کاس چې کوم دی، یو کامن چې کوم السر دی هغه ډیوډینل السر دی. اصل کې زموږ چې موږ خوراک وکړو او زموږ معده څو کې ایچ سی ایل داسې یو ایسډ دی چې هغه د ډایجیشن کې کار کوي. صحیح. د دې نه علاوه پیپسین چې کوم دی نو هغه هم زموږ چې کله ایچ سی ایل سره یوځای شي، پیپسین او ایچ سی ایل چې کله یو بل سره یوځای شي هغه د پروټین ډایجیشن کې، نو چې کله په څه وجه باندې دغه ایچ سی ایل زیات مقدار کې جوړېدل شروع شي او دغه پیپسین چې کوم دی نو هغه انزایمز چې کوم دی هغه په زیات مقدار کې جوړېدل شروع شي، نو هغه بیا زموږ د معدې دپاره د خرابوالي یو سبب جوړېږي. اصل کې ایچ سی ایل څه کوي؟ دا خو زموږ ډایجیشن کې کار کوي، خو چې دا په زیات مقدار کې جوړېدل شروع شي نو هغه بیا زموږ معده ډیمیج کول شروع کېږي. صحیح ده. نو ډاکټر صاحب دا کم وجې نه زیات جوړېدل شروع شي؟ خوراک وجې نه دا مسله جوړی شي چې خوراک زموږ صحیح نه وي یا څه مسله؟ او جی خوراک هم یو دی کې یو وجه ده، خو دې کې دوه مین وجوهات چې کوم دي کازز چې کوم دي، نو یو خو بیکټیریا ده، یو بیکټیریا ایچ پایلوري بیکټیریا چې کوم ده، یعنی چې کله ایچ پایلوري بیکټیریا انټر شو زموږ سټمک ته راغی، سټمک لایننګ چې کوم د دې ځای کوم دی اوسېدو ځای چې کوم دی د بیکټیریا دا میوکوزا ده، میوکوزل لایننګ چې کوم زموږ دی د معدې نو هغه دی. اصل کې زموږ د معدې چې کوم لیرز دي نو څلور لیرز دي، سیروزل لایننګ، یو مسکولر لایننګ دی، دې نه علاوه سب میوکوزل لاین، دې نه علاوه چې کوم مین چې کوم زموږ انر لایننګ دی میوکوزا، نو دې ځای چې کوم دی دا میوکوزا دی، میوکوزل لایننګ چې کوم دی نو بیکټیریا د ایچ پایلوري بیکټیریا د اوسېدو ځای دی. صحیح. نو دا ایچ پایلوري بیکټیریا چې کومه ده دا د خوراک وجې نه ځي؟ جی بالکل د خوراک د وجې هم کېدای شي، یو چې د صفایح خیال نشي ساتلی، یو د بهر خوراکونه چې کوم دي نو که چېرې موږ ټولنو کې وګورو نو هغې کې مسالې زیات مقدار کې یوز کېږي او دې نه علاوه مرچکي مسالې او دې نه علاوه چې کوم دي نو که موږ وګورو آیل چې کوم دي
غوړي نو هم نو لو کوالټي استعمالېږي او دین علاوه چې کوم ځای کې چې کچن او زموږ واشروم چې کوم ځای کې یو ځای وي نو دې کې بیا د ایچ پایلوري بکټیریا معدې ته دننه کېدو زیات چانسز دي چې انسان په دې چې واشروم او کچن کدا خپل کې د دې فاصله نشته ده نو دی وجنم دا بکټیریا چې کومه ده دا جوړیدن شروع شي او دا بیا انسان راځي صحیح ده. په دې چې هغه طریقې سره بیا د صفائی خیالم بنده نشي ساتلې او په ډیرو کورونو کې داسې مونږ کتلې دي کنه چې هغه په کار ولا باندې پری دی او تاسو ته پته ده چې کم کار کوونه ولا که خلک راځي انسان په خپل خو احتیاط کوي خو کار کوونه ولا چې کم خلک وي هغه دومره احتیاط نه کوي ځکه چې ډیر اکثر موږ تاسو خوراکونه د کور کوي که د بهر کوي موږ د کور خوراکونه کو خو بیا هم ایچ پایلوري لګېدلي وي په دې وجه باندې چې صفائی خیال نشي ساتلی او کنجسټډ کورونه وي واړه واړه کورونه وي نو چې کم دی نو هغې کې زموږ کچن هم وي هغې کې ورسره خوا کې واشرومز هم وي او دې نه علاوه نور داسې زموږ سیټ اپ وي نو هغې کې د صفائی زیات چې خیال نشي ساتلی نو هغې به باندې د ایچ پایلوري بکټیریا دې ته د گروث لپاره او زموږ د معدې ته د انټرنس د انټر کېدو لپاره زیات چانسز وي دي. صحیح ده. اور بل تاسو ویلو چې کم دی کې زیات وجوهات چې کم وي یو خداشلو اور بل د بهر خوراکونه چې په صفائی باندې نه تیاریږي او بیا چې هغه خوړل کېږي ډاکټر صاحب دی کې د خوراک زیاتی سره هم دا مسله کېدلی شي؟ د خوراک زیاتی سره خوراک زیاتی چې موږ کو خو چې موږ سپایسیز وغیره مطلب د مرچکو مصالو ولا زیات خوراکونه خو ډیر غټه وجه چې کم ده نو هغه د صفائی د خیال نه ساتلو په وجه باندې بل دا چې کوم انفیکټډ پرسن وي که نه مطلب یو کس چې کوم وي هغه متاثره وي دې بکټیریا نه د هغه د سلیوه د هغه د سټول نم دا لګېدی شي مطلب دا بل کس نم دې طریقې سره دا پاس کېدلی شي بالکل هغه واشروم یوز کو هغه واشروم کې صحیح طریقې سره صفائی ونه کړله او چې کوم څونه بوی اوس کولو هغه هم یوز نه کړلې او بل کس وردن نه شو هغه سټول مطلب هغه خپل قضایي حاجت وکړو نو په دې وجه باندې دا لګېدی شي چې د سټول نم لګېدی شي. صحیح مطلب دا چې کوم داسې خلک وي چې مخکې نه په دې بیماری کې مبتلا دی او هغه که چېرته داسې هغه نم کېږي ډاکټر صاحب که د هغه چېرته هغه چا اوبه وڅښلې د هغه جوټه اوبه وڅښلې یا د هغه جوټه خوراک چېرته پاتې شو هغه مې وخوړل د انسان د سلیوانه لګي که نه د کوم چې لاړې دي او هغه یو استعمال کو یو لوښي استعمال کو اوبې په هغې باندې وڅښلې د هغه لاړې ولګې دي دغه پرسن انفیکټډ و نو که چېرې یو بل پرسن وي او هغه چې کوم روغ وي هغه هم په دې کې استعمال کړي هغه به دا بالکل دا په دې کې وه د دې نه متاثره کېږي جي نو دا هم یو وجه ده جي دا هم یو وجه ده. نو داسې چې کم متاثره خلک دي هغوی دې بیا په خپله خیال ساتي چې خپل چېرته ګلاس چې استعمال کړلو یو ځلې نو هغه دې په سینک کې کېږدي یا خپل کسه پلیټ چېرته خوراک کړی دی هغه دې په سینک کې کېږدي همداسې چېرته واشروم استعمال کړي نو هغه نه پس ضروري دی چې خپل واشروم صفائی دي په ښې طریقې باندې وکړي چې په دې په کور کې خو ظاهر دی یو کس خو پاتې کېږي نه خویندې وروڼه هم وي مور پلار هم وي ماشومان هم وي ښځه بچي هم وي نو هر یو کس دی نو چې کله داسې انفیکټډ خلک دی که هغوی ته دا مسله ده نو هغوی به هم خیال ساتي خو چې کم روغه خلک دی هغوی ته هم خیال ساتن پکار دی چې داسې د هغوی کم لوښي دي د هغوی کم شیونه دي هغه دې بار بار وینځي صفائی خیال دی زیات ساتي مطلب د دې کې مین کاز چې کم دی هغه د صفائی دی چې څومره صفائی خیال به ساتئ هغومره به تاسو دې نه محفوظ بالکل دې نه به تاسو محفوظ وئ چې څومره صفائی خیال ساتلی شي جي او یو وجه خو دې چې پایلوري شوه نو ایچ پایلوري چې اوس مطلب موږ وایو کال دی یو وخت کال به یو وایي صحیح دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ډاکټر خبرې کوم چې د مردان نه تاسو ته او د ډاکټر ته د زړه د کوم نه هرکلی یم جی السلام دا تاسو کوم چې زما هډوکي رسول خوږي د ډاکټر صاحب د سر وختونه والا دی کوم چې خجي او بل خبره دا ده چې وزن چې کوم دی زما په 70 کیلو نو وزن خو نو کم کنه برقرار وساتم دې باره کې ما ته تاسو د دغه راکې خجي او ډاکټر صاحب زما یو زوی دی نو هغه تقریبا د 4 کالو د هغه په سینه بلغم ډېر زیات دی او ډوډۍ ډېره زیاته نه خوري دا سیټ مې پاڼه نه زیات جواب سره لکه خوري نو دا هم د چې دا بلغم چې کوم دی نو دا هغه سره پخلی خجي ټوخي چې کینو آی سره بلغم هم وي او بلغم لکه په سینې ډېر زیات دی خجي د هغه عمر څومره دی؟ عمر 4 کاله دی 4 کاله دی صحیح شو د وخت راټول یو جهان مننه نو ستاسو خپل عمر خپل عمر خبره یو نه کړله 75 کیلو ماته لګي دی خپل وزن ویلو کنه او جدي تکلیفیات کو چې زمونږ
اډوکی خوږي اډوکی مې خوږیږي وای ها او نو بد دا خو یو د مطلب د طبي علامات هم کې دي شي س انفیکشن وغیره وي په هغه وجه باندې تبه کیږي وجود کې یا مطلب بنده د ګرم نه یخ شي موسم هم داسې چې دا چینج کیږي کنه نو په دې وجه باندې دا فیورش چې کوم سیمټمز دي د طبي علامات چې کوم دي نو دا مطلب زیات خلکو کې وي نو دې لپاره دی وای چې زموږ اډو کې هوګي راستاکس دي راولي ځان ته په 200 کې راستاکس په 200 طاقت کې راوخلي او 15 کترې دي استعمالي صرف یو ټایم جی صحیح ده چې 15 کترې دی یو ځلې په ورځ کې استعمالي رسټاک دوايي چې کومه ده 200 طاقت کې دا تاسو اخلي او ماشوم دی او جی ماشوم چې کوم دنه هایوي چې سلور کال عمر دی او د هغه ټوخې دی بلغم دی وسره یا انسټل نمونیا هم کې دي شندې د پاره نیټرم سلف په 6x طاقت کې نیټرم سلف په 6x طاقت کې تاسو دا بدی ته د ګولو په شکل کې ملاویږي دا بدی سلور ګولې استعمالي هغه ماشوم ته باور کوي او درې ټایم ودا استعماليږي صحیح ده چې ماشوم چې کومه دوايي ده کنه نیټرم سلف دا به د ورځې کې درې ټایم استعمالوي او 15 ګولې به یا سلور ګولې چې کومې دی ورځې کې به تاسو هغه ته درې ځلې ورکوي او څومره مودې پورې دی ورکوي دا یو 15 دن لپاره استعمال کی دا سینه به سره ان شاء الله پاک شي بیا به ټوخې کانسی په ناراضي او سینه چې پاک شي نو بلغم چې ختم شي نو بیا به دغه چې کوم د تکلیفونه دي دا به ختم شي او د کانسیوم ختم شي بلغم به ختم شي سینه به پاک شي وسره صحیح ده نو ان شاء الله تاسو به فاقه ملاو شي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام چیرته نو څو خبرې کوي جی علیکم جی تاسو لوگوں نے اوچت आवाज کی ہوا ہے جی ڈاکٹر صاحب تاسو اوري جی جی هلو جی وایس تاسو आवाज راځي شکر دې الحمدلله جی आवाज راځي جی جی راځي لوگوں نے اوچت وایي اصل کې تاسو आवाज لوگوں نے بریک کیږي مینس کې راځي خاصي زمو په دې پروګرام باندې لپاره کولې دي جی ماغي زمو په دې پروګرام باندې لپاره کولې حاجی ها جی ډاکټر مې کله چې تاسو په دې نمبر باندې درولې کوم کنه چې جو مو ته ډاکټر دا کولا هم موږ ورته خو دا سی او لکه دا فرق نه کوي کنه په دې باندې لګړي حاجی انو ها سیسټیک کډنیز دي کنه نو تاسو دا څه کارو کې ریپورتس چې تاسو کوم دینه خام سره په واتس اپ نمبر باندې شیر کړئ صحیح شي دا تاسو ضروري وو دا فالټ دا او بالکل جی ټیسټونه چې کم دي کنه د دې یو فوټو واخلئ هغه تاسو د ډاکټر صاحب واتس اپ نمبر باندې راولېږئ جی دا کوم نمبر چې د واتس اپ د بده باندې 400 جی بالکل سکرین باندې هم راځي زه بتاوس ته یو ځل یو ما 0311961147 دا 400 جی حسن شهریار دې باندې تاسو راولېږئ جی جی ډاکټر صاحب جی بالکل د سره بلغونی اسانی شي چې اگر ریپورتس پتا سو ګوري د مریض او ګور باز ټیمس مثلا ني مطلب دا سیسټیک کډنی مطلب سیسټ وغیرہ د وبو تیلې یا په کډنیز په پیرنکایم کې یا دنه شي یا مطلب د پاسو شي نو دا یک تکلیف ده وي سو خطرناک نه وي خو بیا ټریټمنټ پکار دي چې مطلب دا ختم شي نو هومیوپیتیک د دې ټریټمنټ بالکل جی بالکل موږ سره ریپورت شیر کی ریپورتس موږ ګورو سو د درې قسم میډیسن دي هغه بوتیات ګزان ته براوخلی ټیک ټاک بشي جی صحیح دی مونږ خبره کول د اچ پایلوري بکټریا نو چې دا کله زمونږ مطلب زمونږ چې کوم معده کې کوم اچ سی ال دی هایدروکلوریک اسید دی نه هغه یو قسم بکټریا هم نه پریدنی بیا اچ پایلوري بکټریا چې کوم د هغه بیا څنګه گروث کی او هغه څنګه زمونږ په معده کې زمونږ په پایلوریک اینډ کې په ډیوډینم کې چې کوم دنه دا الته کې گروث کی او هغه سروایو کی نو څنګه کول شي اصل کې زمونږ اچ پایلوري کوم بکټریا دا نو هغه یوریاس چې کوم دي نو هغه پروډیوس کی صحیح دی او یوریاس څه کار کی بیا دا زموږ چې کوم د سټمک چې کوم هایدروکلوریک اسید دی کوم اسید د هغه نیوټرلایز کی مطلب د اچ پایلوري بکټریا ځان د پاره چې کوم دنه کوم انوایرنمنت نو هغه سازگار جوړ کی د هاي چې کوم اسید دی نو هاي چې کوم پی ایچ تن هغه لو کی او نیوټرلایز شي مطلب اسید چې کوم زور وی طاقت وی نو هغه برابر کی نو دا بیا اسید چې کوم د اچ پایلوري بکټریا ته سني شي ویلې دا نشي کېل کولې صحیح دی نو بیا اچ پایلوري بکټریا چې کوم دنه هغه سروایو کی زموږ په معده کې زموږ په کولمو کې او نو د لپاره بعد ایمیون سیستم هم سره ریسپانس خو به کنه بالکل جی نو بیا په دې په مت کې زموږ سټمک چې کوم دنه هغه اچ سی ال اسید چې کوم دی هایدروکلوریک اسید چې کوم دی هغه نور جوړول شروع کی
اخوا زموږ چې کوم اچ پایلوري بکټریا د هغه ها یوریز جوړي ها. او دی خو سره سټمک چې کوم دی نو هغه اسید جوړي نو په دې وجه باندې زموږ په دې مت کې زموږ میوکس چې کوم دی میوکس ممبرین دی او میوکوزا ده نو هغه ډیمیج کېدو شروع شي. صحیح. نو دا هم یو وجه ده اچ پایلوري بکټریا په وجه باندې زموږ میوکوزل لاین چې کوم دی میوکس ممبرین چې کوم دی نو هغه ډیمیج کېدو شروع شي هغه ایروډ کېدل شروع شي. صحیح ده. نو ډاکټر صاحب د دې کمپلیکیشنز چې کوم دي هغه څنګه تاسو ته یو بیمار بنده لکه داسې کوم مسله وي په دې چې نارملی خو تاسو ګورئ اوس تقریبا هر کس ته په دې چې هر کس چې کوم دی هغه سپایسي خوراک او آیلی خوراکونه دا خوراکونه ډیر زیات کوي خو یو بیمار کس چې کوم دی هغه ولا څنګه بیماری به مونږه ډایګنوز کوو چې مونږ ته پته ولګیږي چې دا اصل کې دی السر کې مبتلا دی خو مونږ سره کالر دی. صحیح. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, मैं एजाज अली बात कर रहा हूँ कराची से. जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप पूछ सकते हैं जी. एक्चुअली मेरी बेटी है 13 इयर्स ओल्ड है. ठीक है. तो वो बहुत ज्यादा जो है वो हाइपर हो जाती है और बात का मतलब मानती नहीं है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है. अच्छा अच्छा. शी इज 13 इयर्स ओल्ड. ठीक है. 13 साल की है. ठीक है. ठीक है. इसके अलावा कोई मसला नहीं है? इसके अलावा तो कुछ मसला नहीं था, मगर ये जब छोटी बच्ची थी बिल्कुल इनिशियली 1-2 महीने की तो डिहाइड्रेशन इसको बहुत ज्यादा हो गई थी. तो ये तो बिल्कुल 2-3 महीने की थी, तो उस टाइम सिर्फ एक ये प्रॉब्लम आई थी, अदरवाइज और कुछ नहीं है. दूसरा उसको कब्ज रहता है ज्यादा. अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का मसला भी है. ठीक है. अच्छा, ये पैदाइश के बाद कोई नमूनिया या जाइंडस वगैरह तो नहीं हुआ था ना? नहीं, इस टाइप की कोई बीमारी तो नहीं हुई है. सिर्फ जो इनिशियली जो इनको प्रॉब्लम आई थी, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, स्किन इनकी बहुत ज्यादा ड्राई हो गई थी. अच्छा. वो तो मसला सॉल्व हो गया था, मगर अभी इसको मतलब कब्ज बहुत ज्यादा रहती है. और दूसरा ये है कि पढ़ाई की तरफ रुझान बहुत कम है, माशाल्लाह है बहुत शार्प, मगर बस बात नहीं मानती है और मतलब हेजिटेट होती है बहुत ज्यादा. अच्छा. अच्छा. ठीक. तो इसके लिए क्या कोई पॉसिबल है ये होम्योपैथिक में? जी बिल्कुल पॉसिबल है. ठीक है, मैं 1-2 रेमेडीज के नाम आपको रिकमेंड करता हूँ, आप वहाँ पर अरेंज कर ले. ठीक है, होम्योपैथिक स्टोर से. जी. ठीक है. आप पश्तो समझ लेते हैं? हाँ जी, मैं पश्तो समझ लेता हूँ. बस ठीक है, हम इस पे पश्तो पे थोड़ी सी बात भी करेंगे और फिर इसकी मेडिसिन जो होगी वो भी आपको बता देते हैं. ठीक है. थैंक यू. जी. वेलकम. जी. دیوی چې مطلب د 14 کالو ده او هاي کې هایپر اکټیویټي ده او ډیهایډریشن شو تقریبا د 2 میاشتو چې دا او جندي د پاره چې کم دینو هایوسیمس چې کم د هایوسیمس موږ سره یو میډیسن دی په 200 طاقت کې. هایوسیمس دوايي ده په 200 طاقت کې. په 200 طاقت کې دا به ځان تر واخلي ماشومي د پاره او 15 کترې به صرف یو ټایم استعمالوي. صحیح ده جی. 15 کترې چې کم دي هغه به یو ټایم ورځي کې تاسو ماشومي او جدي نه علاوه کړي دي ماشومي سکرین ټایم کانسټیپیشن هم دی ډاکټر صاحب وایي کبه هم ډېر. جی بالکل دي څنګه وی ډیهایډریشن دی ډیهایډریشن په وجه باندې هغه مسله هدي وی چې ډیک شو ډیر په خوانه و خو د دې زه یو وایم چې سکرین ټایم دای ماشوم ډیر زیات وي نه هغه بدینه کمول غواړي. बिल्कुल जी. अगर कस्तासो माशूमा चरता मोबाइल या टीवी ता या बया चरता लैपटॉप चरता कंप्यूटर ते कीनी नो दा बतासो कोशिश कवई छि अगा द अगे टाइमिंग छि कम दी अगा कम न कम जी बिल्कुल छि स्क्रीन टाइम छि कम दे नो कम शि په دې وجه باندې کې یو بیا یو کنډیشن راځي چې هغه ته ویل شي ورچوال اټیزم چې کوم د سکرین ټایم د سیوا د ماشومانو د موبایل یا د لپټاپ وغیرہ سکرین ټایم چې سیوا وین هي په وجه باندې یو کنډیشن دی چې هغه ته ورچوال اټیزم وي. نو په هي وجه باندې ماشومان چې کم دي نو بیا د هاي زده کړې صلاحیت او د هاي چې کوم اټینشن ډیفیشنسي اټینشن چې کم دی نو هاي کې ډیفیسټ راشي ډیفیشنسي پکې راشي هغه بیا متوجه کیږي نه هاي ته خبره کې په خپل دنیا کې گم سوم وي. بالکل هغه دماغ کې به نور دومره شي نه چلیږي چې هغه کتلی. بالکل اکثر ماشومان راشي نه هاي چې کم دي یا د مور پلار د غفلت په وجه باندې یا د هاي د نوزګارې په وجه باندې خپل ماشومان چې کم دي نه هاي میټ وغیرہ ته چې کم دي نه هاي ته سپارلی وي هي ته موبایل ورکړي په هاي کې کارټون وغیرہ ګوري. جی بالکل نو هغه ماشومان چې بیا کله کلینیک ته راشي نو ټول د کارټونانو په شان هغه لینګویج ارڅ چې کم دي نه هغه نه زده کړی وي هغه خبرې او د هغه
چې د کارټونونو ټول چې کم ایکسپریشن دی ټول هغه بالکل ټول ما کارټونز وغیرہ د های په شان ټول ارس د های نه زده کړي وي عشان حرکتونه بیا کی نو سکرین ټایم چې کم دی نو ماشومان دا ختمول پکار دي مطلب کمول نه بالکل ختمول پکار دي پدې چې دا خو صحت لپاره اسیم خنه دي خنن سبا ماشومان چرته پويږي نه ډاکټر صاحب خو دې لپاره هم داده چې مور پلار ته په خپل پزانی په خپل به اغي ول ماشومان را ټایم هم ور کوي اغي ته اکټیویټي هم په خپل ذهن سره جوړي پدې چې تاسو وګورئ تاسو ماشومان کوم شینو کې انټرست زیات اخلي نو تاسو به کوشش کوئ چې هغه اکټیویټي کې خپل ماشوم باوند کړئ که هغه ډیر زیات هم پدې چې یو دم نه خلاصيږي د دې لپاره هم تاسو ته رو تاسو هغه کموي نو هغه نه بزان خلاصيږي چې هغه په کوم شینو کې انټرست اخلي تاسو کوشش کوئ چې هغه طریقې سره کاغذ چرته ډراینګ کوي چرته لبي کوي چرته فوتبال کوي یا مختلف داسې گیمز دي چې ماشومان انټرست لري پاغوږي نو تاسو خپل ماشومان په هغه کې باوند کړئ نو تاسو به ګورئ چې ماشوم چې کله جسمانی طور باندې ستړی شي کنه نو هغه به دومره ستړی هغه به بیا موبایل نه جی بالکل چې کوم اکثر د ADHD ولا چې کوم دین دا ماشومان چې راشي نو خامخا مونږ ته سیډ وایز کوم ور پلار د پاره چې تاسو دی په یو فایټینګ کلب کې واچوي مطلب س باکسینګ وغیرہ نو چې دی کله او ایگزرشن کیږي او دی ډیر زیات ستړي کیږي نو دی د هایپر اکټیویټی چې کوم دا به دی لو کیږي نو بالکل تاسو خبره چې څنګه دی د پرداکشن اکټیویټی فزیکل اکټیویټیز چې کوم دي ډیر زیات ضروری دي بالکل نو تاسو خپل ماشوم چې کوم دا پدې چې هغه دام جنای نو د دې شی نو غیلا ډیر زیات خیال ساتي او د عمر کې ډاکټر صاحب چې پدې چې هارمونل چینجز هم راځي په ماشومانو کې کنه د هغه وجنم د هغه بیهیویر کې د هغه عادتونو کې ډیر زیات فرق راځي نو هغه کې به تاسو خپل لاس چې کم دی هغه به هوله کې دی لکه یو دم به هغه باندې ډیره زیاته سختی نه کوي یو دم به هغه باندې غوسه نه کوي په دې شینو باندې ماشوم چې کم دی هغه سرم هغه ډیر زیات هایپر شي نو دې شینو کې هم تاسو خیال ساتئ چې مینی سره به هغه نه هغه شیخ لاسوي هغه به چرته پسیده لارې باندې راولي صحیح دی ډاکټر صاحب واپس موږ خپل ټاپک طرف ته راځو نو چې کم داسې خلک دي لکه ما خبره کوله چې کوم ته پته ولګيږي چې بالکل دیتا واقعي سمعدي کې السر دی یا د اچ پایلوري مسله ده نو هغه پیشنټ به موږ ته پته څنګه لګي او یو خوشمګوي لکه مطلب ګیسټریک السر او دین علاوه او ډیوډینل السر چې کوم ګیسټریک السرز کې چې کوم دینه کې بیا د وومیټینګ بکیږي بلیډینګ مطلب په وومیټ کې به بلیډینګ کیږي بالکل جی بالکل وومیټ کې بلیډینګ کیږي وینه ورازي نو مطلب دا چې زموږ د اپر ډایجسټیو چې کوم دی د هغه مسله ده او کچې زموږ ډیوډینل چې کوم دی نو په هاي کې السر شو وین نه هاي کې بیا بلیډینګ کیږي خو بلیډینګ بیا زموږ سټول کې بیا مونږه وینو چې مطلب زموږ سټول چې کوم کلر دی هغه ډارک دی نو دا یو علامات یو دوه علامات چې کوم دي د ګیسټریک السر او ډیوډینل السر چې کوم دي نو علامات دي او دین علاوه چې کوم دي نو ابډومینل پینز شو بلوټینګ شو دین علاوه بلچینګ چې کوم دي ډاکار وغیرہ راتلل او نوزیا یا وومیټینګ چې کوم دي دا هم کیږي دا ډیر شي علامات دي او دین علاوه چې کوم دي ټیسټونه چې کوم دي ډایګنوزز مطلب چې موږ السرز معلومونه ها د کیمرې په ذریعہ باندې هم کیږي انډوسکوپي چې وته ویل شي د کیمرې په ذریعہ وکتل شي چې مطلب السر ستا یا سټرکچر وغیرہ شته او کنيشته نو ډاکټر صاحب باز خلک دی ټیسټ نه یریږي هم انډوسکوپي نه یریږي هغه نشي کوله ایون که ما تم څوک وایو دی ما چرته دی شي نه دلري او سادي ز په خپل دی شي نه لغونه او یریږم کنه په دې چې یو وخت کې چرته ما تم ډاکټر ویلیو نو دا انډوسکوپي چې کوم دا لغونه تکلیف دی عمل ټیسټ نه دی دا او جی بالکل تکلیف ده خو د خامخه خو هي کې بیا زمونږه د معدې دنه چې کوم کنډیشن دی هغه کتلی شي نورم طریقې دی مطلب دا چې هي کې مونږه سټرکچر وغیرہ کې چې مونږه بیریم سوالو ټیسټ وکړو په هي کې سټرکچر وغیرہ کتلی شي یا چې کوم مونږه وګورو چې دا زمونږ السریټډ دی مونږه بایوپسي بیا کو هاي کې بیا موږ کورو چې د کې ټیومرز یا سو ابنارمل سیلز خو پکې نشته یا میلیګننسي خو پکې نشته نو بایوپسي طریقه په مغه شانتي وی چې څنګه دا بالکل څنګه مطلب ټیشوز تاسو انډوسکوپي کیږي اندي طریقې سره غدنه نه بالکل معمولی او جی بالکل معمولی ته ټیشوز واستل شي هغه ټیشوز چې کوم دین هغه بیا وکتل شي نو ډاکټر صاحب دا تکلیف ورکړي چې کله دا ټیسټ کوي او جی بالکل تکلیف شته نو دې کې څه داسې دوايي هم هغه مریض لور کوي چې هغه تکلیف اخ ټایم دی لغونه یا سنکونه دی پاره لغونه چې هغه ریلیکس وي بالکل جی بالکل ورکول شي دا شان هونه دا مطلب چې مطلب ډایرکټ
نو ها عشان چې کوم بیا ډېر تکلیف ده دی هغې نه علاوه چې کوم دی نو پینز وغیره یا د چې کوم دی نو لوکل انستیزیا وغیره چې کوم شته نو هغې دپاره هغه ورکړلی شي نو بایوپسي دپاره چې کوم ټیشوز دی نو هغه واخیستلی شي هغه واخیستلی شي جی صحیح جی ده بالکل. نو هغه بیا لیبارټري ته ټیسټ ته ځي نو ټیسټ هغه دپاره په ځي. څومره ورځو کې بیا د هغه ټیسټ ریپورټ چې کوم دی هغه تاسو ته ملاویږي هغه په within 15 days کې یا 10 days کې ده خو بیا خو ټایم اخلي جی بالکل ټایم اخلي ټایم ټیکینګ وي هغه کې کتلی شي چې مطلب دی کې څه سیلز خو ابنارملز نه دي هغه به کتلی شي سټرکچر وغیره او چې پکې او کتلی شي چې په دې کې د ایچ وایوري بکټیریا هم پکې پته ولګي چې چې دا هغه انټي بایوټکس انټي باډیز چې نه دي جوړ شوي داسې قسم بکټیریاز پکې کتلی شي صحیح ده نو هغه نه بیا دا فاینلی پته ولګیږي چې دی کې اصل کې کم بکټیریا خو جی چېرته جی داسې بالکل. هغه خو او پکې دې ګروت نه نه علاوه- کوي هغه خو نه ده تللی جی بالکل که چېرې چې بایلوري وي نه دپاره خو بیا بلډ سی بي سي هم کیدی شي د سیرم کیدی شي مطلب د او دې نه علاوه سټول نه هم کیدی شي هغې نه هم پته لګي چې مطلب څه بکټیریا وغیره شته او که نشته مطلب ایچ پایلوري که چاته دا مسله وي نو د هغه ټیسټ دومره مشکل نه دی که نه جی جی هغه بالکل. بیا ستاسو بلډ په ذریعه ستاسو سټول په ذریعه چې کوم دی هغه ټیسټ واخلي نو هغه دومره تکلیف دی عمل نه دی خو چې چاته د معدې السر وي یا بیا د ګیسټریک السر چې کوم ورته وي جی. که دا وي نو هغه دپاره بیا دا ټیسټونه چې کوم وي هغه ضروري وي چې بایوپسي هم تاسو کوئ هغه کې او جی، جی. ورسره تاسو انډوسکوپي چې کومه ده هغه هم ریکمنډ جی کوئ جی جی بالکل صحیح ده دې نه علاوه چې کوم د ایچ پایلوري بکټیریا دا یو وجه شوه دې نه علاوه انسیډز چې کوم دي مطلب نان سټیرايډل انټي انفلیمیټري ډرګز چې کوم شو مطلب د پین د ریلیف لپاره بنده زیات چې کوم دي پین کیلرز خوري دې نه علاوه انټي بایوټکس د دغه ایچ پایلوري د ختمولو لپاره ډېر زیات انټي بایوټکس یوز کی نو هغه موږ سره السر کاس کیږي صحیح ده او ډاکټر جی. صاحب دې باندې مزید لونه خبره کوو خو اوس موږ سره شوه د وړي شانتي دمه ټایم اخلي وړي شانتي دمه صحیح. دمه پس بس یو ځل بیا هر کله تاسو ګوري پروګرام روغ صحت زم اسما اما سره د ډاکټر حسن شهریار د هومیوپیتھیک ډاکټر دی جی او مونږ د معدې چې کوم مرزونه دي هغه باندې سپیشلی خبره کوله سپیشلی چې معدې کم السر دی کوم خلکو ته په دې تکلیف کې وی ظاهر دی چې کوم خلکو دا بیماری تیر کړی وي یا په دې بیماری کې د ټایم مبتلا وي نو هغه به د دې تکلیف نه زیات خې طریقې سره واقف وي چې دا څومره تکلیف دی عمل وي او هغه به بیا خپل خیال هم ډیر ساتي هغه ته پته وي بالکل. په دې چې بالکل، ډاکټر ماشاءالله. نم ورته بیا ډېری خبرې هم وریدنې ته ملاویږي که جی نه جی بالکل بالکل دې نه علاوه چې موږ څنګه خبره کوله مطلب داسې Medicine د ډرګز وغیره استعمالول چې هی وجه باندې اصل کې زموږ معده کې چې کوم دی نو پروسټاګلینډین ورته ویلی شي چې هغه میوکس سیکریټ کی مطلب میوکس سیکریشن کی مدد ورکي او دې نه علاوه چې کوم زموږ میوکوسل لایننګ دی هغې ته یو پروټیکشن ورته ورکي صحیح نو که چېرې موږ ډېر زیات استعمال کو د کوم انسیډز وغیره دي پین کیلرز دي یا انټي بایوټکس دي نو هغه به څه شي د پروسټاګلینډینز چې کوم دي نو هغې چې کوم سیکریشن دی د کوم هغې پیداوار دی نو هغه به انهبیټ کی مطلب د هغه به ودري چې هغه ودرېده نو زموږ د ایچ سی ایل چې کوم پروډکشن دی نو هغه به زیات کیږي او زموږ چې کوم د سټمک لایننګ دی د هغې پروټیکشن دپاره به یو داسې بکټیریا یو داسې چې کوم سیکریشن چې کوم میوکس دی نو هغه به څه شي هغه به ډیمیج کېده شروع شي صحیح دی نه هاي ډیمیج په وجه باندې د سټمک السر چې کوم دی ګیسټریک السر یا ډیوډینل السر چې کوم دی نو هغه به کاس کیږي نو دغه هم یو وجه ده چې مطلب د بیا داسې کار کیږي چې مطلب د ایچ پایلوري بکټیریا دپاره ډاکټرانو کورس ورکو 10 days ورکو یا 15 days کورس ورکو نه هاي سره چې دا ختم نشوه نو بیا مطلب د هاي دپاره بیا انټي بایوټکس ډبل انټي بایوټکس ورکړي شي نه هاي ته بیا ریزسټنس جوړ شي مطلب چې کوم دی زموږ چې کوم ایمیون سیستم دی هغه کمزوري شي او زموږ چې کوم انټي بایوټکس راکړي وي هغه کمزوري شي چې کوم بکټیریا ده هغه زورور شي نو هغه بیا ریزسټنس مطلب جوړ کی صحیح نو که چېرې بیا د هغې دپاره داسې انټي بایوټکس استعمالول شروع شي نو هغه د ایچ پایلوري دپاره یو قسم خوراک شي مطلب صحیح ځکه چې ایچ پایلوري خو دغه انټي بایوټکس پیژندلي دي دا یې خلاف ته یې خپل یو پوچ تیار دی نو چې کله دغه انټي بایوټکس راشي نو ختم کړي د هغې اثر ختم کړي نو که چېرې بیا موږ زیات استعمال د هغې کوو نو زموږ میوکوزل لایننګ چې کوم دی نو هغه به څه کېږي ډیمیج کېږي هغه به ډیمیج کېدن شروع شي نو ډاکټر صاحب دا خو ما لیدل دي چې ډېر خلک چې کوم دي معدې والا دوايي هغه چېرته ورته په کالونو کې یو ځل ډاکټر ورکړي وي هغه ته چې کله مسله شي هغه روټۍ
ته کېني هغه نه مخکې هغه دوايي وخوري جی جی نو بالکل. هغه هم نقصان ورکوي بیا بالکل جی بالکل هغه نقصان ورکوي. بیا داسې وشي چې کله مطلب 15 ډیز کورس ورکو نو پیشنټ به څه وکړي، یو د 3 ورځې یا هفته به استعمال کړي، هغوی چې ما ته خو ډېر زیات فرق راغی، زه خوش وم. دوايي به سټاپ کړي، نه به سټاپ کړي چې هغه سټاپ کړي نو هغه څه وجه به وشي چې هغه بکټیریا چې کوم دی نو د هغې ګروت به بیا شروع شي، هغه به بیا ځکه چې هغه خو رات ورات هغه ملټیپلای کېږي، هغه رات ورات ملټیپلای کېږي. نو که چېرې مونږ چې څونه کورس یې راکړی وي نو د هغه 15 ډیز یا 14 ډیز چې کوم دی نو هغه کورس برابرول پکار وي. بالکل چې ډاکټر کله تاسو ته د میډیسن کم یو کورس درکو او دا صرف معدې مرض لپاره نه چې کم مرض لپاره تاسو ته درکړلو او انټي بایوټیک سپیشلی چې په کم ورځې تاسو شروع کړی دی او تاسو ته ډاکټر ویلی دی دا به 15 ورځې یا 10 ورځې یا 15 ورځې نو دا به تاسو بالکل پورا مودې پرې اخلي چې د هغه څومره ټایم یې درکړی دی او چې کله هغه ختم شي هغه نه پس په خپل مرزای باندې نه شروع کوي، هغه هم نقصان ورکوي. د هغې نه بعد بیا ډایګنوز بعد بیا ټسټونه پکار چې آیا زما چې پایلوري چې کوم دی دا اوس پازیټیو راځي که نه نیګیټیو راځي. نو د دې لپاره هم چې کله زیات انټي بایوټکس یوز کېږي یا مطلب زموږ د ډاکټرانو د غفلت په وجه باندې چې هغه پیشنټ په صحیح طریقې سره پوه نه کړي، ځکه چې مطلب اکثر فارمیسي ته ورشي یا یو ته نښې راکاږي بس دا به داسې خوري دا به داسې خوري، لکه مطلب په سختۍ سره ورته نشي ویلي چې مطلب دا به ته خامخا دا کورس برابرې که دا دې برابر نه کړو نو ستاسو ایشپایلوري چې کوم دی دا بیا سر راوچتولی شي او دا بیا ګروت کولی شي. دا خو یو ښه ډاکټر ته هم پکار دی چې کله مریض راشي په دې چې هغه کې ډېر ساده ټایپ مریضان هم وي چې هغه لکه په خپلې مرضۍ باندې لونې چې دلدنې ولوي یا هغوی پې سم پوه نه شي چې لغونې ارام وله راشي نو هغوی پرېږدي. نو دا ډاکټر ته هم پکار دی چې ښې طریقې سره دی هغه پوه کړي چې تا به دومره ټایم باندې دا دوايي اخلي او دومره مودې کورس دی، هغه نه پس به یا ټیسټ ریپیټ کېږي ستا نو هغه نه پس به بیا پته لګي چې ستا ریپورټ څنګه رالل. جی بالکل همدغه شان دی. جی په دې چې که څو پورې مریض ته دا شی نه پته نه وي ډیټیل سره که نه او چې یو عام مریض دی او فرست ټایم که داسې څه بیماري کې مبتلا شوی هغه به چې لږ ارام راشي هغه به واقعي هغه میډیسن پرېږدي، هغه ته به پته نه وي چې دا وروسته هغه دپاره څومره تکلیف دی عمل جوړېږي. نو ځکه په دې شیانو کې به تاسو ډېر زیات خیال ساتئ چې کله تاسو ډاکټر ته لاړ شئ. یو خو ښه ډاکټر ډېر زیات ضروري دی ډاکټر صاحب چې چېرته هغه د هومیوپیتیک وي که ایلوپیتیک وي، خو یو ښه ډاکټر ملاوېدن هم دا زه وایم خوش قسمتي وي. بالکل کنې نن سبا خو چې کم دور شروع دی پتې کې تاسو وګورئ ډاکټران ته لاړ شي هغوی ته صرف خپل ډېر داسې هم دي چې هغوی بس دا ګوري چې ښه دا مریض رالو پورا باس ټایم د پیشنټ ولا خبره هم نه وی ورېدلي او دوايانو ډېرې ولا لیکلې وي ټیسټونه ولا لیکلي باس خلک دومره ټیسټونه نشي افورډ کولی. جی بالکل همدغه شان دی. بالکل پراپر چې کوم دی نو پیشنټ خبره اورېدل پکار دي، د هغه دوک درد چې کوم دی نه هغه خپل دوک درد چې کوم دی نه هغه ګڼل پکار وي. بعضې ټایم چې کوم دی نو پیشنټ راشي هغه خپل تکلیفونه وي او ډاکټر ورته غوسه شي هغه چې کوم دی نور هغه ډېر زیات هرټ شي آیسته ډیس هرټ شي مطلب هغه ډېر زیات خفه شي ځکه چې په یو امید باندې راغلی یو ډاکټر چې کوم دی نو هغه یو مسیحا ګڼي. ظاهر دی چې یو بیماری کې وي هغه پیله نه په تکلیف کې وي او بیا پورته نه که ډاکټر هم ورسره دا سلوک وکړي نو بیا تاسو بالکل همدغه شان ده. که چېرې مریض سره یو څه خوږې خبرې وکړي شي چې ته به ټیک شي هغه ته امید ورکړلی شي نه هغه نیمې بیمارۍ خو په کلینیک کې ټیک شوې هغه خو ټیک شوې بالکل. نو بالکل چې کوم دی نو داسې پیشنټ سره چې کوم دی نو په ښه طریقې سره ملاوېدل پکار دي، په ښه طریقې سره د هغې خبره اورېدل پکار دي، د هغه مرض باندې ځان پوهېږئ نو بیا به تاسو میډیکیشن ولا صحیح کوئ که نه. بالکل همدغه شان ده چې کله ته د مریض په مرض باندې پوه شوې مطلب چې تا نیم علاج د هغه وکړو نو بالکل. نو ډاکټر صاحب که ټیسټونو باندې زه خبره وکړم ایلوپیتیک سایډ ته که مونږ لاړ شو که یو بیماري هم چېرته مونږ ډاکټر ته ووایو یا ورته ووایو چې زما په صرف سر باندې دړه دی او دومره عرصې نه دړه دی هغه به تاسو یقین ګورئ چې هغوی تاسو ته ډېر سره ټیسټونه درکوي. ټولو نه مخکې به د بلډ ټیسټ وي بیا به د یورین ټیسټ وي بیا به د هغه نه پس تاسو ته د نور ډفرنټ ټیسټونه چې کوم دي هغه به لاس کې دله درکړي. خو هومیوپیتیک کې هم همدغه سیسټم دی چې همدې طریقې سره پوره ټیسټونه ورکولی شي که اسی هم تاسو ته پته ولګېږي چې د مریض ته دا مسله ده؟ جی بالکل پته لګي سمپټمیټیکلی هم پته ولګي مطلب د هغه چې کوم دی نو هغه سر درد یادي د ډېر وخت نه یادي کرانیک یادي نو هغه چې کوم دی نوز کتل پکار دي نیزل چې کوم دی اډینایډز وغیره پکار دي یا د هغه نه سمپټمز اخیستل پکار دي سټرس وغیره څه پریشاني خو نشته. دې نه علاوه ډایګنوزس چې کوم دی دا هم ضروري دي خو لکه مطلب په فضول ټیسټونو کې چې کوم دی نو پیشنټ نه دی واچول پکار. بالکل جی
پدې چې لکه ما دا خبره وکړه لکه نه ډاکټر صاحب چې هر پیشنټ چې کوم دی هر مریض دومره حیثیت پکې دی شي نام لري که نه چې هغه کې هغه ډېر زیات ټیسټونه او ګران هم دي نو هغه هر ټیسټ بیا نشي کولی نو هغه وجې نه هم پاس ټایم هغه علاج مال ته کې پرېږدي هغه مخکې خپل کنټینیو نه کوي بیا علاج بالکل جی بالکل مثلا لکه اوس د سر درد شو که نه سر درد خبره کېده نو بعضې ټایم چې کوم دی نو زمونږ ایډینایډز چې کوم دی نو په دې پوزه کې نیزل کنجشن وشي او ایډینایډز راشي نو په هغې وجه باندې زمونږ چې کومه ریشه ده نو هغه جمع کېږي بره په سر باندې نو ای وجه باندې سر درد ډیر زیات وي نو دونه ډاکټرانو تکلیف نه وي کړی چې هغه وګوري چې د نیزل کې څه کنجشن خو نشته څه بندوالي خو نشته په پوزه کې بالکل جی نو بعضې ټایم کې څه بندوالي وغیره وي د هغې دپاره څه میډیکیشن وشي د پوزه رازاده شي مطلب د چې نو هغه تکلیف نه به ځان خلاص شي هغې نه تکلیف نه ځان خلاص شي بالکل نو دا شان چې کوم دی نو پراپر ډایګنوزس پکار وي ډایګنوزس ډیر زیات ضروری دی جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خورې څنګه ہے الحمدلله جی بالکل خیریت ته تاسو کوم ځای نه کال کړی دی جی بخین خبرې کوم ذیشان صحیح جی دی جی ما خو غالبا 24 سال عمر دی جی صحیح دی جی جی او وزن چې کوم دی 103 نه تقریبا چې دی سي وزن تاسو 103 دی او جی او عمر تاسو څومره وویلو خپل 23-24 پلس دی 23-24 کال عمر دی ها ها ستاسو سو ایگزرشن وغیرہ شته او ستاسو مطلب خوراک هم ها شان ډیر دی بالکل خوراک ما کسي صحیح صحیح ټیک شو نو تاسو بیا سو واک رننګ وغیرہ نو وخت خو نه کم نه چې دکانداري کې ټول ورځ ناشتي حاجی ها ټیک شو صحیح خو پتا سو ته پته ده په دومره کم عمر کې دومره زیات وزن څومره نقصان دی وي بالکل جی دا د زړه د صحت لپاره هم ډیر زیات نقصان دی وي ځکه چې زموږ وزن ډیر زیات سی واشو نه خې په جبانی زموږ په رګونو کې چې کوم دینو تنګوالي هم راځي نو زموږ زړه سټرس کې وي هغه ډیر په سټرس کې چې کوم دینو هغه وینه پمپ کې نو په دې وجه باندې د هارت فیلیر چې کوم دی هارت اٹیک چې کوم چانسز دي د هاي چې کوم ریسک دي نه هغه ډیر زیات شي نو تاسو لا چې کوم دینو یو خوراک مطلب کم کیلوریز کم غستل پکار دي بالکل جی او دین علاوه چې کوم دین واکینګ یا رننګ دا تاسو ایکسرسایز چې کوم دین د خپل جون یو حصہ جوړه کیږي ان شاء الله او جن بالکل تاسو تکلیفونه به چې کوم دي تاسو وزن چې کوم دین دا به کمیدو باندې شروع شي نو هم ایکسرشن کوي تاسو صحیح شي تکلیف کمی خو بس خالی دی یو دغه چې وزن مخ په طرفه راوړي هم نه ستنه راځي ټیک شي صحیح خو بس دې لپاره بلونه مونږ تاسو ته تاسو فون بند کړئ او رینو مونږ تاسو سره یو څو خبرې وکړو صحیح خاصه به خیر دي ته یو میډیسن به څه خی یو میډیسن به وته هم ډاکټر صاحب زوی ماغه نه مخ کې ولا لغونه احتیاط خو ای چې دا ګوري ک دکانداری دا ک سمزدوري دا ک چرتا افیس کې کینستنی ولا کار دی دی اټولو کې دا مسله خو راځي انسان ته خو هغه ته احتیاط چې کم دی هغه ډیر زیات ضروری دی هغه به خپل باندې کوي تاسو لکه هغه د کارونه خو بس تاسو شروع کیږي لکه سحر ټایم لکه مونږ شروع کې خبره وکړه چې واک دی پاره ایکسرسایز دی پاره بهترین ټایم دی تاسو مازیګر ماخام ټایم تاسو لغونه وخو باسي ځان دی پاره بالکل جی بالکل خپل ځان ته پاره خپل صحت ته پاره کم از کم یو غنټه چې کم دین ټایم ورکول پکاري چې په دې کې بنده ایکسرشن کی خپل ځان خستل کی او هو مطلب د خپل ځان نه د خپل وجود نه خو باسي او اوس خو یو په ګرمه کې خدا وزن چې کم دین دا زر زکه کمیدل شروع شي مطلب اسانه طریقې چې خو وزید انسان نه خلا راځي نو په دې وجه باندې دی له واکینګ یا رننګ پکار دی او خو چې کم دین خو ایکسرشن پکار دی او خو مطلب داسې ایکسرسایز چې دی پکې خستل کی کارډیو چې کم دینو هغه کیږي مطلب چې د دې زړه خو درځيږي نه د پاره دا یو بهترین عمل چې دی به وزن چې کم دین هغه به کم شي او دین علاوه چې کم دین کیلوریز چې کم دین هغه کم واستل پکار دی مطلب کدی اوس د روټي خوري یا د وخت د روټي خوري نه هغه کمول پکار دی هغه به یو روټي بیا خوري جی بالکل ځکه چې زموږ ناستمک چې کوم د ایکسپاند کیږي مطلب سونه دي تورا چې مطلب د نن یو روټي خلاص بعد یو نوړی وغیرہ چې کوم دنه خاص یو واکلا بل رس نور زموږ د استمک چې کوم دنه ها ایکسپاند کیږي ها بیا نور مطلب چې کوم دنه خوراک زیات غواړي بالکل چې څومره خوراک زیات کیږي هغه زموږ د وجود حصہ جوړیږي او زموږ چې کوم دنه اوبیسټي وکاس کیږي بالکل جی او پدې چې یو وزن چې زیات ته کنه یو وزن ک انسان زیات ته هغه بسل بیماریاں ځان سره ګرځي عمده دا دومره نقصان دی نو ټولو نه مخکې احتیاط چې
کم دی هغه خو به تاسو په خپل کوي خپل خوراک باندې به تاسو کنټرول کوي دا نه دی چې تاسو الوګه شروع کوي خدا دې چې تاسو د آیلی شیونه چې کم شلو روټای کا ډیره زیاته خوري هغه شله ریجی شلو آلو شلو دا خپل ژوند کې ډیر کم نه کم کوي جی بالکل کاربوهایډریټس چې کوم فیټس دي یا کاربوهایډریټس یا شوګر چې کوم دي کنه نو داسې قسم چې کوم خوراکونه دي بیکری آیټمز چې کوم دي نو هغه کم نه کم اغستل پکار دي کم نه کم کوي تاسو ورزه خو وهمه چې څومره وزن تاسو ته دیکھې خو تقریبا دا شي نه بالکل فری دی تاسو نور خوراک په راشي فروټس دي فريش ویجیټیبل دي سبزیان چې کمی وي سلاد ټولونه بهترین ذریعہ ده ماستشلو پښلې لغونه ډرای فروټ هلکم مقدار کې دا هغه شي نه دي چې تاسو اور دا غوخه پروتین ډایټ ک تاسو ګورئ هغه کې غوخه د چکن دی نو هغه تاسو خستلې شي هغه تاسو کانټي سره چمچ سره اوخري شي نو تیسرم ډیر زیات جمدا شاند بالکل کچې دروازه یو غونډ یو چيلي مخورین دي وزن نسی وږي چې دی وسره یو روټه مخوري نو دی به وزن چې کم دنه هغه سیوا کیږي به بالکل جی نو ډاکټر صاحب دی تاسو لغونه څه دوايي مخای چې لغونه موټیویشن ولا ملاوي هوموپاتیک یو ریمیډي د کلکیریا کار پنوم باندې صحیح دی د کلکیریا کار پنوم باندې دا چې دا بدیدن ته به 200 طاقت کرا واخلي او هغه بدی 15 کتري صرف یو ټایم استعمالوي صحیح دی جی کلکیریا کارب دوايي چې کومه ده هغه به 200 طاقت کی تاسو راواخلي او ورځي کې به یو ټایم استعمالي کړي دي زیات مطلب دي ته لوګه لګي نه هم دي لګون ته کنټرول وشي نارمل ته براشي صحیح دی نو د دې س ټایمینګ خو نشته دی دوايي چې تاسو یا نهاره کې واخلي یا څه نه جی هر ټایم اغستی شي بس د ورځې یو ټایم چې کم دی کلکیریا کارب دا تاسو واخلي 200 طاقت کې نو ورځې کې 15 کتري چې کمی دي د استعمال شروع کوي خو ورسره په خپل ځان باندې په خپل کنټرول کوي جی بالکل هم دا شان دی صحیح دی نو واپس به مونږ خپل هغه طرف ته علاج طرف ته راشو چې د دې علاج چې کم دی د معدې السر شلو یا ګیسټریک السر چې کم شلو ډاکټر صاحب جی د دې علاج هومیوپیتھک کې ایزیلی ټریټ کیږي چې کوم خلکو ته یا اوس دا بیماری شروع ده یا بیا ډیر وخت نه ده نو دی اردواړو کې لغونه خود ټایمینګ فرق مو خای چې څومره ټایم پکې لګي او جی بالکل لکه اوس یو اکیوټ ډاکټر صاحب جی جی حضرت سره جی بریک ټایم شوه دی او بریک نه واپس راځو اندل ته نو ډاکټر صاحب واپس خپل خبره شروع کړي یو ځل بیا هرکلی پروګرام روغ صحت او زه ماسما او ما سره ډاکټر حسن شهریار جی او موږ د معدې السر باندې خبره کوله ډیر ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبره وکړه چې هغه کې څه مسله مسایل راځي او کم شیونه نه ځان تاسو بچ کوي او ډاکټر صاحب د دې علاج طرف لمغه خبره کوله خج یو خدا اکیوټ مطلب یو اکیوټ فارم دی کنه مطلب هغه صرف زموږ چې کوم میوکوسل لاین دی هغه چې کوم دین هغه ډیمیج شي یو کرونیک دی مطلب چې ډیر وخت بعد د السر پاتې شو زموږ سلور وان چې کوم لیرز دی په هغه کې به السریشن شي هغه کې به ډیمیج شي زموږ میوکوسا زموږ سب میوکوسا دین علاوه زموږ چې کوم سیروسا یا مسکولر لایننګ چې کوم دی دا ټول به چې کوم دی ډیمیج شي او د کې به سو شي یو هول به پکې وشي چې هغه ته پرفوریشن وته ویل شي مطلب د میدینا یا د ډیورینم چې کوم دی د هغې نه ار پار یو سوراخ کېدل دا یو دې ته پرفوریشن ویلی شي دا یو د دې یو سټیج دی نو په دې کې یو اکیوټ یا کرونیک شي که نه او دې نه علاوه چې کوم دی یو د ګیسټریک السر چې کوم دی یو ډیورینم السر چې کوم دی یو څو علامات چې دا د یو بل نه مختلف دي په هغې کې صحیح دی بعض ټایم انسان وي چې زه کله روټۍ وخورم نو ماته ریلیف راشي نو ولې ریلیف راشي په دې وجه باندې ریلیف راشي چې کله موږ خروټۍ خورو زموږ معده چې کوم ده ایچ سی ال چې کوم دی نو هغه خارج کی اسید خارج شو زموږ چې کوم سپینکټر دی نو هغه بند شو سپینکټر بند شو نو لاندې چې کوم ډیوډینم دی که په هغې کې السریشن شو وي که هغې کې السر وي نو په دې کې به په که چېرې زموږ السر په ډیوډینم کې وي او که چېرې موږ روټۍ وخورو نو بیا چې کوم ډیوډینم نه بره چې کوم سپینکټر دی هغه به بند شي نو لاندې چې کوم دی نو هغه به هغې ته به آرام میلو شي او زموږ چې کوم پین دي چې کوم تکلیفات وي نو هغه کې به څه وي هغه کې به ریلیف میلو شي نو بالکل چې کله او د دې یو ډیفرنشیټ چې کوم دی مطلب دا مختلف دي دواړه بالکل جی بالکل او که چېرې بیا زموږ ګیسټریک السر وي نو هغه به د روټۍ خوراک سره سیوا کیږي ولې به سیوا کیږي که چېرې موږ څنګه روټۍ خورو زموږ معده سی ال اسید چې کوم دی هایدروکلوریک اسید دی هغه ریلیز کی هغه سیکریټ کی
ها خارج کی نو زموږ خو معده الاسم السریټډ ده او که چېرې د پاسه پې موږ خوراک وکړو د خوراک د پاسه HCl پروډیوس شوله سیکریټ شول خارج شوله نو څه به کېږي زموږ معدې ته به په هغه ساعت باندې چې کوم دی نو تکلیف رسي پین به زموږ ته د خوراک نه بعد فورا به زموږ پین کېږي نو په دې وجه باندې دا یو څو علامات دي چې په هغې وجه باندې ډیوډینم السر او ګیسټریک السر چې کوم دي یو بل نه جدا دي او په ډیوډینم السر کې چې کوم دي هغې کې به زموږ ویټ به هم چې کوم دي نو ګین کېږي بالکل به ګین کېږي صحیح د دې کې به ستاسو وزن هم شروع دی شي مطلب زیاتې بالکل ځکه به او په چې کوم ګیسټریک السر دی چې په هغې کې به زموږ ویټ چې کوم دی نو هغه به لاس کېږي ځکه چې موږ روټۍ خورو او په هغه وخت باندې زموږ پین سیوا کېږي نو دا څه دی زموږ ګیسټریک السر دی نو بیا به زموږ څه کېږي زموږ به روټۍ ته هم زړه نه کېږي موږ به لږ اونته روټۍ خورو ځکه چې موږ ته پته چې موږ روټۍ خورو زموږ ډایرکټ پین شروع شي انسان هغه یریږي هم که نه چې به دې شي له لاس نه لږ همدا شان دا که چېرې ګیسټریک السر وي نو انسان وي چې یاره زما خو روټۍ خوراک سره پین چې کوم دی نو هغه ریلیف کېږي هغې کې ریلیف راځي په پین کې نو په دې وجه باندې په ډیوډینم السر کې چې کوم دی نه کې به ویټ زموږ ګین کېږي صحیح ده جی نو یو کې به زیاتېږي او یو کې به کمیږي بالکل لاس کېږي به جی بالکل دا څو چې کوم دي نو علامات دي چې په وجه باندې ډیوډینم السر او ګیسټریک السر د یو بل نه مختلف وي صحیح ده نو ډاکټر صاحب هومیوپیتھی کې د دې علاج چې کوم دی هغه لکه څومره ټایم کې وشي که یو کرونیک دی هغه ته ډېر وخت نه هغه سره دا مسله چلیږي نو څومره مودې کې هغه له به هم تاسو بیا ټیسټونه پیله کوئ که هغه چېرته پیله ټیسټونه کړي وي په هغو ټیسټونو باندې میډیکیشن کېدی شي که چېرې نه شي څومره وختینی ټیسټونه وي ډاکټر صاحب مطلب که چېرې اوس هغې کې وکتلی شي چې مطلب د دې څه اچ پایلوري بکټیریا پازیټیو راغلی ده یا مطلب دې د ډېر وخت لپاره پین کیلرز انټي بایوټکس یوز کړي دي په سیمټمز باندې په علاماتو باندې به دا کتلی شي مطلب د دې څومره وخت نه دي په دې چې کوم تکلیفونه دي او چې کوم دغه علامات دي په دې کې دي څه دي په دې کې دي او کم میډیکیشن پکې شوی دی کم میډیکیشن پکې شوی دي او دې نه علاوه چې کوم دي ډایګنوزس ډیر زیات ضروری دي هغه ضروری دي ډایګنوزس چې کوم دي نو تر دې حده پورې ضروری دي چې موږ ته د خپل ریمیډیز چې کوم چې موږ دوايي چې کوم انتخاب دی موږ ته ډیر زیات آسان شي بیا ځکه چې موږ مطلب یو پیشنټ راغی او هغه د معدې تکلیفونه شروع کړل د معدې چې کوم د علاماتو مطابق موږ میډیسن ورکړل هغه ټیک شو او بیا راغی چې ماته بیا دوايي زه خورم نو زه ټیک یم دوايي نه خورم بیا زه نیم ټیک نو هغې کې بیا چې کوم دی نو که چېرې اچ پایلوري بکټیریا وي د هغې دپاره بیا خپل ځان له میډیسن نو که چېرې اچ پایلوري بکټیریا وي دغه ډایګنوز ډېر زیات ضروري دي مطلب یو څو ټیسټونه چې کوم دي هغه ضروري وي هغه به ضروري دي زموږ د ریمیډیز د انتخاب دپاره ډېر زیات ضروري دي چې موږ پکې خپله ریمیډي خپل چې کوم دوايي ده د هغې انتخاب چې کوم دی نو هغه موږ ته آسان شي هغه آسان نو بالکل چې کوم ډایګنوزس دي هغه ډېر زیات ضروري په دې کې دي صحیح ده نو هومیوپیتھک کې د دې یو بهترین علاج تاسو وایئ چې موجود وي بالکل بهترین علاج دی که چېرې زموږ اچ پایلوري چې کوم ده نو هغه زموږ نیګیټیو نه راځي هغوی ته ریزسټنس جوړ شوي وي نو بیا به څه کول غواړي چې زموږ دا اچ پایلوري نیګیټیو شي زموږ چې کوم میډیسن دی په هغه په ایمیون سیستم باندې کار کوي زموږ ایمیون سیستم به رابیداري زموږ ایمیون سیستم چې کوم دی هغه به د اچ پایلوري بکټیریا خلاف رابیداري او د خلاف څه کي طاقتور کي چې زموږ ایمیون سیستم طاقتور شي هغه خپل یو انټي باډیز جوړ کړل خپل یو فوج یې جوړ کړل د اچ پایلوري بکټیریا خلاف نو سبب کی چې هغه انټي باډیز چې کوم دي هغه به د اچ پایلوري چې کوم انټیجنز دي هغه باندې به حمله وکړي هغه به څو کې ډیمیج به کې ختم به کې نو داسې قسم چې کوم ریمیډیز دي په هومیوپیتھک کې چې هغه په ایمیون سیستم باندې کار کوي نو بالکل یو زبردست ټریټمنټ په هومیوپیتھک کې موجود دی هومیوپیتھک کې د دې ټریټمنټ چې کوم دی هغه په ښې طریقې باندې کېږي نو ډاکټر صاحب اوس اردواړو کمپیریزن وکړم که نه د الوپیتھک او د هومیوپیتھک الوپیتھک کې دا وي چې دا مسله که هغوی باس خلک دا دی چې کیدای شي هغوی په خپل هم صحیح طریقې سره میډیکیشن نه وي کړی یا بعض ټایم دا دی چې هغوی علاج پوره کړی وي خو هغوی هغه تکلیف کې بیا هم مبتلا وي هغه وله آرام نه وي راغلی نو هومیوپیتھک کې د دې څومره مودې پورې تاسو علاج وکوئ چې دا بیماري دی بالکل جړ نه ختمه شي او هغه انسان ته بالکل روغ شي بالکل 2 to 3 months چې کوم دی نو میډیکیشن به کېږي او د هغې نه بعد چې کوم دی نو ټیسټونه به کېږي هغه به کتلی شي بالکل اچ پایلوري چې کوم جراثیم دي کوم بکټیریا دی هغه به نیګیټیو راځي نو
چې کوم څنګه وي چې داسې میډیسن چې کوم د انسان خپل امیون سیستم چې کوم دی نو هغه بیدار کی، هغه طاقتور کی. نو هغه قسم میډیکیشن چې ته وشي ځکه چې هغه چې پایلوري بکټیریا چې ریزिस्टेंस جوړ کړی دی چې کوم دی نو هغه انټي بایوټیک ته ریزیسټ شوی ده، مطلب طاقتور شوی ده د انټي بایوټکس نه. نو بیا به څه کول غواړي دا په څه وجه باندې نیګیټیو کیږي او په کومه طریقې سره به دا نیګیټیو کیږي. نه هغې دپاره به څه کوو مونږ، هغې دپاره به امیون سیستم چې کوم زموږ مضبوطوالی پکې راولي نو هغه کوم میډیکیشن به ورته کول پکار وي د هومیوپیتیک چې امیون سیستم چې کوم ستاسو نورو دوایانو سره یا د بیمارۍ سره کمزوری شوی دی نو هغه دپاره به هومیوپیتیک کې تاسو له پیله هغه دوایي درکولی شي چې کم سره ستاسو امیون سیستم چې کوم دی هغه واپس سټرانګ شي. په دې چې هغه به سټرانګ شي نو اټومیټیکلی ستاسو هغه تکلیف نه چې کوم دی هغه به ورو تاسو ته ریلیف راځي که نه؟ بالکل همدغه شان ده چې کوم زموږ انټي باډیز به جوړیږي، خپل امیون سیستم به انټي باډیز جوړي، خپل یو فوج به جوړي د بکټیریا خلاف. او که چېرې دې نه علاوه په دې کې زیات میډیکیشن انټي بایوټکس وغیره ورکړی شوي وي نو د هغې دپاره هم میډیسن شته چې کوم د میډیکیشن د انټي بایوټکس چې کوم اثرات یې هغه زایل کړي، هغه ختم کړي. صحیح ده. نو هومیوپیتیک کې د دې علاج موجود دی. د دې مقصد اصل کې زمونږ دغه و چې تاسو ته پته ولګېږي چې داسې خلک چې کم د دې بیماري کې مبتلا دي او د معدې السر سره تیریږي په دې چې دا انسان ته ډیر تکلیف دی. ما ویلو که نه چې کم خلک په دې بیماري کې مخکې نه مبتلا وي یا دا بیماري تیره کړې وي، روغ شوي هم وي، نو هغوی ته به زیات بهترین آیډیا وي چې دې کې څومره تکلیف انسان ته کېږي. نو بیا دې دپاره یو ښه ډاکټر چې ښځې ته تاسو لاړ شئ نو هغه ډیر زیات ضروری دی. او هغه کې بیا که تاسو هومیوپیتیک طرف ته راشئ نو هغه تاسو ته زیات فایده مند دی په دې چې هغه به تاسو ته هغې طریقې سره علاج کوي چې تاسو به بالکل ټیک شئ او دا بیماري چې کومه ده هغه به بالکل ختمه شي. خو دې دپاره به مغه خبره ده چې خپل ټایمینګ باندې هغه خپل علاج چې کله شروع کوي، کله تاسو ته ډاکټر کم میډیکیشن وښیلو، کم ټیسټونه تاسو ته وښیلو، هغه به ټایملی تاسو کوئ. او بیا که بالفرض کم یو ډاکټر ته تاسو ځئ که هغوی تاسو ته یو هفتې پس چیک اپ ویلی دی، که میاشتې پسې ویلی دی، که 15 ورځې پس ته ویلی دی، هغه به تاسو لازمي خپل کوئ. په دې چې شروع کې یو علاج کې که تاسو خپل بالکل طریقې سره خپل علاج سموتلی تاسو شروع کوئ که نه نو بیا دا وي چې یو وخت راشي چې تاسو واقعي هغې بیماري نه بالکل سم شئ او تاسو روغ جوړ شئ، هغه بیماري چې کومه ده هغه ختمه شي. چې منځ کې تاسو علاج پرېږدوئ نو هغه نه بیا تاسو ته هغه واپس نقصان درکوي او هغه بیا شروع نه بیا واپس د هغې علاج کېږي که نه؟ بالکل همدغه شان ده. اکثر پیشنټ راشي میاشت نیمه دوایي وخوري، زموږ چې کوم سیمټمز و هغه کې ریلیف و مونږ ته نو بیا به راشي او بیا به وایي چې موږ ته تکلیفونه بیا شروع شوي دي. موږ ورته وایي چې تاسو خپل کورس 3 میاشتې یا 4 میاشتې کوم دی هغه برابر کړئ چې ستاسو چې کوم بکټیریا وغیره ده چې هغه د جړې نه ختمه شي نو ستاسو به ښه والی راشي. نو بالکل نو دې دپاره ضروری دی چې تاسو به ښې طریقې سره خپل علاج کوئ چې تاسو بالکل صحتمند شئ، بالکل صحت روغ شئ. تاسو په دې چې دې کې ډېر زیات ضروري دی او خپلې مرضۍ سره میډیکیشن نه کوئ. دا نه دی چې چېرته تاسو ته ډاکټر چېرته یو دوايي ښیلې ده یا بل چا هغه دوايي چې کومه ده هغه چا خوړلې ده ستاسو په خپل برابر کې یا ستاسو خپل په کور کې چا خوړلې ده هغوی ته هغه مسله وه نو تاسو به وایئ چې بس دا دې وخورم همدې سره به زه هم ښه شمه. نو د دې خبرو نه به تاسو لغونې خیال ساتئ، دې نه به ځان بچ کوئ. په دې چې ډاکټر باندې تلن او چیک اپ کون پراپر طریقې سره خپل ټیسټونه کون خپل پراپر میډیکیشن خستن هغه ډیر زیات ضروری دی. په دې چې صحت خدای پاک طرف نه ډیر لوی یو نعمت یو تحفه ده نو د دې قدر کون پکار دی. په دې چې انسان په خپل روغ وي نو تاسو وګورئ چې هر کار په خپل ښې طریقې باندې کولی شي. چې کله د انسان خپل صحت ډاون شي نو هغه بیا هیڅ کې زړه نه لګي، هغه نه بیا هیڅ نه کېږي. نو دا یو ډیر ضروری دی چې تاسو د خپل صحت په خپل خیال وساتئ. ډاکټر صاحب تاسو ډیره مننه تاسو پروګرام دپاره دومره وخت وباسئ. تاسو راشئ او زمونږ ډیر مریضان داسې چې کم دي هغوی تاسو ته کال هم کوي او هغوی تاسو په دعاګانو کې هم یاد ساتي او ورسره جی ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. جی ډاکټر حسن شهریار ده او اسما خان ته اجازت ورکوي. جی الله پامان.